السلام علیکم ملګرو. دا یو هاسټل جوړ شوی دی، تقریبا کال یا نیم کال به کېږي، یو بدین کم وخت کېږي. او اوس پرېښه دی چې استعمال کې هم نه دی راغلی، یعنې جوړ شوی دی. خو دا حالات دی پوه شوې، څه اوس هم پرې ماته دا سامانونه ټول راچور شوي. خو دا تاسو کس دومره حال بګاړ شوی دی، دومره مطلب دا دی چې دوی باندې به نه یې لکونو کروړو روپۍ لګېدلې. خو دې چات وکسه دا ټول را ډاډ شوی دی، ټول رڼاک شوی دی. دا ګور دا ټول کرک شوی دی. ډېره د افسوس خبره دی چې د لکو پنډ په یو شي باندې استعمال شي، یو خو د هغه پیدا نه وي. اول دا هاسټل جوړ چې شي دوپاره یې دا پته نشته دی، او بیا څه جوړ شوی دا ړانګ شوی دی. اوس دا پته نه لګېږي چې دا ړانګ څنګه شوی. تاسو دا لیدلی شو، دا یې دیوال دی، ټول دیوالونه کریک، دا ټول دیوالونه کریک، غیر معیاري کارو کې شوی دی. او افسوس خبره دا دی چې دا اوس پرې د هېڅ شي استعمال کې نه دی راغلی، خو په ړانګې بدل دی. دا رقم کار کول دا د ملک سره هم غداري دی، د ملک خزانې سره هم غداري دی، د عوام پیسو سره هم غداري دی. ملګرو دا چا دویمه حصه دی. اوس دې پته نه لګي چې دې ذمهوار به څوک وي. خو دا چې د دومره لکو روپۍ استعمال شوي دي، دا مقصد دی کې مو په دې کې بجلي نشته دی، اوبه نشته دی. ډېره لویه د افسوس خبره دی چې دلته د پوښتنې څوک نشته دی. او بله بدقسمتي خبره دا دی